مقرر لا يزيد ولا ينقص لا يقدم ولا يؤخر. والذين كفروا كافران چدي اما انذروا دعا ردنا چدای داغه يرول شي معرضون رات كون كدي قل تو دغه مشرکان تا ارایتم ایاوین تاسو ما تدعون من دون الله اغبطان چتا سو بلید الله نما سوا ارونی ما تخلق اوخی ماذا خلقوا دی بوتانو سے پیدا کړی دي دزمکه دغه سے پیداوار شته ام لهم شرک آیا اشتدغ بوتان لرا برخا پاسمانو کې ایتونی بکتاب راړی سی کتاب من قبل هذا چې د قران نمخ کې نازل او اثارت من علم یا څه خبره د علم چې تاسو ته د بشرانو نه پاتې وي اثر یا فرو معنا باقی پاتې کېدل بقیه من علم تقصر وتنقل عن الاولین چې د اولین نه نقل توصل فشبت علم ان كنتم صادقين اثارت معنا بقیه من العلم تقصر چا نقل کیږي د اولونو خلقونه ومن اضل ممن يدعو سوق بگمراوی دا سړینا چې بلی دا الله نه ما سوا من اغبطان لا يستجيب له چاہے ورته دعا نشي قبلوله تر قیامت او دغه اصنام د دعا دا کافرانو نه غافلا اخو جماعت ما حد کان ساوري واذا حشر الناس کلمه جمع کړي چې خلق كانوا لهم اعداء وكانوا بعبادتهم كافرين واذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءوا ماذا سحر مبين ام يقولون بل يقولون افتراه قل ان افتريته كبالفرض والمحال ما الذي افترا كريم فلا تملكون لي تاسو مالکان نه مالا من عذاب الله شيء ما دخل العذاب يعني شيخ رسوله هو اعلم بما تفيدون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم قلت دلت ما كنت بدعا زنيما اشنا دا پیغمبرانونا چې بزر هغه مومانه مکه چې پیغمبرانو چې تاسو ته دا خبره عجیبه ښکاری چې ما له هاذا الرسول ياكل الطعام ويمشي في الاسواق ما نمکه بلا پیغمبران راغلي دي قل تدعت ما كنت بدعا ما كنت اولا ما كنت غريبا دنا اشنا نعمه من الرسل ما نمکه بلا پیغمبران راغلي وما ادري وما تقتنش ما يفعل بي چسبتی ما سرا ولا بكم دنیا کې ما ته پته نشته چې دما بسنګ مرګي خپل مرګ مرګ کو به مې وجني د دې ما ته پته نشته پاتې شو د آخرت بارکه پیغمبر ته دا پته ای چې پیغمبران تمام جنتیان دي او د الله تعالی پناهي مقیم دي ولا بكم ان اتبعوا ذکرینکم الا ما يوحى الي وما انا الا نذير مبين وما ادري ما يفعل بي دا برسول الله ملګرو ته بیا دا اطراغه انا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر بیا دا ولا اتبع ما يوحى الي وما انا الا نذير مبين قل رأيتم ان كان من عند الله تدریتو آیا چی ویني کدا قرآن د خدای پاک د طرف نه وکفرتم به او تاسو انکار کوئ وشهد شاهد من بني اسرائيل او گواہی ورکړي او گواه د بني اسرائيل نه چې تورات او انجیل تورات او انجیل کې د دې خبرې ذکر دی چې نبی اخر زمان برازي او هغه قرآن نازلېږي یا شهد شاهد مراد عبد الله ابن سلام دی عبد الله ابن سلام وی چې په تورات کې د قران مجید بارکه ذکر ده شاهدون مراد عبد الله ابن سلام ده او گواه ورکا گواهی د بنی اسرائیل نه علی مثلی فآمنا ایمان راړو واستكبرتم ان الله لا يهدي القوم الظالمين عبد الله ابن سلام یې د رسول الله بارک ته وی چې یا رسول الله یو کارو کا
زما پټ تدا يهود راو واړه او زما بارک دا غینه تاسو کا چې عبد الله ابن سلام او دا غپلا څنګه سره ده رسول الله مبارک عبد الله ابن سلام دنه کوټه کې پټکړو چې تدل تکیا يهود راغل ویلکه عبد الله ابن سلام بارکی او دارنګه دا غد پلار بارکی تاسو څه خیال له دی عبد الله ابن سلام یادوي اعلمنا نفسا واعلمنا ابا هغه خپل ملي بولاده پلار ملي هغه ته زبردست سره ده کنه هغه ډیر زبردست تاسو دا وایي چې عالمنا نفسا وعالمنا ابا خپل ملي بولاده او پلار یا او یا خدای لوی خاندان نه نه کاغه ما نبوت منی او قرآن منی دا چرته کې دې چې د عبد الله بن سلام ته आवाज هغه اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبد ورسول تورات کې چې کوم پیغمبر ورکه هغه پیغمبر ده کنه ټول پاسه ده او بیا بدر د عبد الله بن سلام ته شروع یا عالمنا نفسا وعالمنا ابا قل رأيتم إن كان كبير قرآن من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد دا آیت پکې مدنی ده دغه عبد الله بن سلام اسلام دا مدینه منوره کې سورۃ ته مکی سورۃونو کې کله کله مدنی آیاتونه راځي وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم من الله لا يهدي القوم الظالمين وقال الذين كفروا ويغفر للذين آمنوا مؤمنان تا لو كان خيرا كلا ایمان سخوه ما سبقونا إليه سبقت بنو كره دای زمون سوق سباق الى الخيرات نشتا زمون سوق سباق الى الخيرات هر نه کوي تمغه ورمنډکو ما سبقونا سبقت بنو كره بلال او عمار او صہیب رومی او خباب دا غریبانا دای به زمونه مخکشیو اسلام کې خیر نشته لو کان خیرا کدا ایمان او قرآن او اسلام خوه سبقت بنو کړي زمونا الیه دغه خیر ته چام وإذ لم يعتدوا به هر کله چې په قرآن لار بیان مونته فسيقولون دی بوي هذا افق قديم دا پخوانی دروغ دی ومن قبله او مقدر قرآن کتاب موسی کتاب د موسی علیہ السلام تورات اماما چغل خلق دقارا رحنماو ورحمتا ورحمتو وهذا كتاب وذا قرآن ما دي مشان كتاب ده مصدق تصديق كون كده ده مخكنو كتابه لسانا عربيا فعربي بكده لينذر شو يريد قرآن الذين ظلموا من النار وبشرى للمحسنين إن الذين قالوا ربنا الله محسنين شوفتي شغيد ربنا الله اقرار کرده ثم استقاموا بیا پدی عقیده مستقیم دی فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون اولئك اصحاب الجنة خالدين فيها دیبا میشی جزاء بما كانوا يعملون جوزوا جزاء ووصينا الانسان منگا امر کو انسان تا بوالديه لمور پلار بارکی ان يحسن احسانا أن يحسن إحسانا أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا من أمر كل إنسان تا دمور پلار بارکی إحسان حملته أمه پورتکڑ دے دلر مور کرہن پا مشقت لس میاشتے پخیٹا کی گردئی ووضعته او کی خود دلرا پزمکا کرها پیدائش وقت اگئی تصمر لوی تکلیفی وحمله وفصاله او حمل پورتکول دبچی او بیادا پیون پری کول دا مکمل 30 شهرا دا پورا دیر میاشت دی دونیم کالش حتی اذا بلغ اشده تردیچی ارسیگی دا بچے زوانیتا وبلغ 40 سنة او دا سلویختو کالو عمر دا سنجیدگی عمر دے
ذکر سادی سے وہی 40 سال عمر عزیزت گزشت مزاجے تو ازحال طفلی نگر قال دیوی رب اوزعنی خدا ما توفیق راکی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلى والدی دنیک اولاد دا دعائی وانا عمل صالحا توفیق راکی چنے کرنکم ترضاه تحبه واصلح لي في ذريتي لما بچنے کان کہ انی تبت الیک وانی من المسلمین اولئک الذین دعا نتقبل عنهم منگا وقبلو ددینا احسن ما عملوا اغا بہترون اعمال چاہ طاعات اور عبادات تی ونتجاوز عن سیئات منگا درگزر کو دا غیدا گناہننا فی اصحاب الجنہ وعد الصدق الذي كانوا يوعدون والذي قال لوالديه اف لكما دا بے ادب اولاد ذکر دے اولاد کے بے ادب اولاد میں اغوائی مور پلار تا اف لكما ہلاکت تی تاسو لرا اتعداننی تاسو ما روی ان اخرجا چھ دوبارہ جون دے کے گما وقد خلت القرون من قبل مخکنی قومنا کم دی را جون دی شو وهما مور پلاری یستغیثان اللہ فریاد کئی دا اللہ تعالیٰ پا دربار کے ویلکا او بچے ہلاکت کی تعالیٰ آمن ان وعد اللہ حق فیقول ما هذا الا اساطیر الاولین اولئک الذین حق علیہم القول فی قد خلت من قبل من الجن انهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم الله تعالى وپورا ورکي جزاء اعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يعرض الذين كفروا كلمه چوڑان دکڑے کافران على النار فور اذهبتم طيباتكم فرشتے بولتے ہوئی چې دنیا کې هم ټول طیبات ختم کړو اذهبتم طیباتکم ختم کړو تاسو هغه تمام نعمتونه فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها خیمه مکړي دنیا کې مزه مکړي فاليوم ننرد تجزون عذاب الهون تاسو بدل کې دې شي په جزا کې عذاب د ذلت بما کنتم تستكبرون في الارض بغير الحق بنا جيدا طريقة وبما كنتم تفسقون او تاسوي بيدين حضرت عمر رضي الله تعالى عنه چا گبين راڑو ورته سے قتل الله سلوی خلقو ورته ویرا د دې مسؤلیت ډیر ګران دی پلان کی ته ورکه پلان کی اوس دغه اسنه الله تعالی تداوی چې اذهبتم طيبات د جابر پلاسو کے حضرت عمر یودل وخو کتا اللہ سکی دیسی دی یارا یہ وخو اشتہار کرتا لگا پیدا شیو دیکھا چل سڑی ست اشتہار پیدا شی اگا بلا گیا دخلی دی آیت سر بسکے جابر دی آیت سر بسکے اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا دبسری وفد رائے اور حضرت عمر خلیفہ نے ابو موسیٰ اشعری زیر اشراف دا بصری علوی وفد راغے ابو موسیٰ اشعری بخبلا ہوئی چکلوا دا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دا کورنا اثر اٹھائی رہو تتشا کلو پہ دا دیتونو تیل لگی دیو کلو پہ غوڑی لگی دیو اور اٹھائی دا پاسا کلو غوڑیو اور کلو چلتا وخوا امیر المومنین منتم دا غریبی رضی یادی ذکرنا کلا کور کی بمونتا مور طاقت پیانو دا شرشم تیل بانی بیروٹای غوڑکا کلا وڑی دا چه فقیری دا دے سر بگودارا وا دے سر دم دا والدی ترو دا قالی سیب نکو قالی سیب دا والدی پلار اکبر شاہ بابا جی ما تب والدی ویدو کا دا روٹای دا پخکڑے ورتے ہو سر چلا برم بچی ماو خوڑا امی حسن سر ابو سر میں خوڑا بچیا مال کی سر قسم اولیاء اللہ مولا لگائی خورا خود وفد راگلے وفد امیر المومنین تھا ابو موسیٰ اشعری ہوئی
کله به تشه ډوډۍ وه کله به بره د زیتونو تیلې پې اچولي یا کله به غوړي وو غوښه به ډېره کمه وه حضرت عمر پوه شو چېرې د مېلمنو طبیعت خراب دی ذکر ودانه ما ته ښه چل راځي حضرت عمر ورته ووایي په غوښو کې اعلی اعلی غوښې ما ته معلومې دي چې د کم ځای غوښه د اوښ دا دغه نه دی چې په دې ځمکې ږدي څه وایي ورته دې دی کې اوښ چې دا دی ږدي څه ورته تتل د دې غوښه ټولو کې اعلی غوښې دا وایي ما ته معلومه ده د پلانکي دی غوښه او پلانکي خوراک هغې خلکو ته مېلمنو ته وي لیکن دې آیت نه ډېر یېرېږم اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا وسط خدای پاک دې ستاسو د ټولو په حال رحم وکړي مونږ باندې خدای الله تعالی څه انعامات دي یعنې څه انعامات دي واذكر أخاد إذ أنذر قومه حضرت عمر او د عمر ابن عبدالعزیز حالات طالبانو ته قتل پکار دي حضرت عمر خېټه به همیشه تکلیف به خېټه خراب وه ځکه د زیتونو تیل ډېر ګرم دي نو چا به ورته دي د غوا غوړي استعمالو نو څنګه د استعمال کوم چې زما رعیت نشي استعمالولی یو ځل خېټه کې ډېر درد و دا ګوتې په غوسه کې په دې خېټه کې داسې ومنډله صبر کوه په دغه تیلو صبر کوه چې څو پورې رعیت غوړې نشي خوړی ته غوړی نشي د دوی په لاسو کې خټکی وکړه نو چا به ورکړی بچی خټکی چېرته و بچی خوند نه کوي د قوم د بچو په لاسو کې خټکی نشته او ستا په لاسو کې خټکی دی بچي هم خټکی وغورځولی مولا عمر نوم مولا عمر کنه مولا عمر الله اکبر بچی رالل په سخته یخنۍ کې نو چپلې نه وي د قندهار یو تاجر چې وکتل چې د امیر المؤمنین بچی دي لاړو غلی غوندې غږ یې ونه کړو هغې ته او ډېر دغه کو چې جي ورته داسې یاره جي بس تا زما هدیه قبوله کړه دا کله چې طالبانو باندې سخته شوه د دنیا خلکو چې کومې دا چندې ورکولې دغه ورځو کې زه دا سنجان مولانا مدرسه کې ما دوره تفسیر کولو نو یو مولا راغی وی یاره جي د اوتي او نواب دی چنده ورکوي خو هغه ما ورته ته یاد کړی ما لکه خو یاره جي هغه وایي چې ما سره څوک دې لاړ شي هغه دغه د جومات امام زموږ شاګردو حقانیه کې سبق ویلو مې سبا راشئ یو بجه زما ترجمه به ختمئ خیر یو بجه ټیکه غرالو ثابت یو غټ ټرک د اعلی کمبلو د ماس دا پوزه کې چې ماس ورته وایي جنگ کې اکثر دغه په پوزه ولګوي نو بیا اثر پې نه کوي ظاهري بلا یې راړم خپله موټر کې دې موټر کې سور کم لاړو د نجیب الله دفتر ته کونسل خانې ته پولیس ولاړو بیا ما ورته ویل مونږ دننه بیا ټرک هم دننه شو مولانا نجیب الله صاحب ته مې دا د تورو د یو نواب زوی د نوجوان هلکو او دا چنده ورکوي طالبانو ته او 80,000 روپۍ نغدې ورکوي نن بینک بند و د به نورې پیسې هم راړم او مولانا که د څومره وینې ضرورت ډېر خلواني وه زه خو درته ښکارم چې انګریز یم خو زمونږ تمامې وینې د طالبانو نه قربان شو د ما خویندې وایي چې څومره وینه پکاري مونږ وینې ورکولو ته تیار وو خیر بیا ناستو ښه ساعت هغې چای ما راوغوښتې بیا نجیب الله صاحب د امیرالمؤمنین یو قصه بیان کا چې زه دغسې تللی وم کاغذات مې وړلي وو کندهار کې نو هغه دننه څه مشوره کې نو د روټۍ وخت نو روټۍ راوړه شوه بینډۍ پخ شوې وې هسې اوبو کې یې شولې شوې وې وی زما نه تېرېدې نو ویړه کې هسې شیطاني وسوسه مې راغله چې په خپله دننه به لګیا دی غوښه خوري او زماني پېښور نه راغلی مېلمه یم او ما ته دغسې بینډۍ چې هسې پخې کې اوبو که نه تېرېږي د سړي خطې به بس اوبو ګوټ به مې وکړو دې کې مې ما ته اواز وکړو چې راشه کاغذونه چې ورغلم هغه بینډۍ هغه ته هم پرتې وې دې ته امیرالمؤمنین ځکه بیا څومره برکات نازلېدل فاصبر نو دې وجه حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې دې آیت نه ډېر یېرېږم
واذکر اخاد دا اخاد ذکر مکد ہود علیہ السلام. اخاد سوکتے ہود علیہ السلام دے. اذ انذر قومه بالاحقاف کله چې خپل قوم ويرولو بالاحقاف. احقاف دا غي منازلو. حقف په حقیقت کې د شګو هغه لوی ډیری ته ویل کېدای شي او دا ډیره لوی علاقه کې عادیان آبادو اند حضرموت نواله تر احقاف پوری. وقد خلت النذر او تیر شوی دی پیغمبران من بین یدی مخکې دا غینه ومن خلفه الله تعبدو. پیغمبر ورته پیغام پیش کو چې عبادت مکوئ مگر دی الله. انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم. قالوا خلقوا یا جئتنا تراغله لتأفکنا لتصرفنا چې موږ واړه انا الهتنا د خپل خدایانو نه. فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين. قال انما العلم عند الله وابلغكم ما ارسلت به. پیغامات ربانی تا اس طرح سوم ولكني اراكم قوما تجهلون. فلما رأوه هر کل چولی دو خلقو عارضا ورید لرا مستقبل اودیتهم. دا هو ضمیر مبهم ده يفسره ما بعده. ویلد صح عارضا ورید مستقبل رجنا نخکاری دا ذکر دا هو ضمیر خوچوی قتل ورید دا چاگه دا دی پٹو طرف ترا روانوا او پا دی باندی دا قاسالی عذابو مشرانی لگیو چه ورشی دا خانه کعبی نگیر چا پیرا توافنو کئی او بیا دا خانه کعبی غلافونو سی ملتظم کی دا اللہ نسوالو کئی چه بمگانی باران ہواری آیاران چال تلالل دا خپلوانو سرپا مل مستیا کے مشغول شو وخمی شرابونو دلتنم من باران ورشن اسمبلی کی بیا عرص تیری چه قوم سرمگا سوادی کڑی عرص تیر آلتکی وریز کارشو خلقوی زمون دا مشرانو دعاگان خدای قبول کی اس بدا باران کی خبر نو چلتے مشران کیس کانو یاکلون و یشربون الخمر او بیا وپن شک پراتو بڑی ورطوی چدا خو عذاب دے. قالوا هذا عارض دا وریز دا ممترنا من بانی و باران وری بل هو مستعجلتم بدای خضوا بڑی دا غی نظر دیر تیزو لی غرق شئی دا خلقیالے طوفان دے اخانے پور تکڑی دی ریح دا زبردست سیلی دا و فیها عذاب علیم. پدی که دیر لوی عذاب دے دردناک. تدمر کل شیئن لڑائی ہر شے بأمر ربها فاصبحوا پس اغیو گرد لا یرا نخکاری مگر کورن اشتا اغی نشتا کورن اشتا اغی پکی نشتا طول حلاک شو. حضرت عائشہ وی چه رسول اللہ مبارک پچر تسیلی ملیو کتا بڑز برد و آسمان کے رسول اللہ مبارک پا کلا کوٹی دفنتلو کلا باہر راتلو او دا بیوی چه سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. ما ورته دا ولی بی سپتا دا کدا عذابی مخکنا قومنا ما دغه څه عذابونه راغلي به خوشاله کېدل چې دا باران دی او پکې عذاب. تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. ولقد مكناهم آدیانو تمغلو قدرت ورکڑو مال عمرنا فيما امكناكم اغا قدرتنا ورکڑو چه دا مکی خلقو تاسو تمنی در کڑی. وجعلنا لهم سماع دا غیر غبونو نظرونو وافلارونو فما اغنا عنهم سمعهم نورتا غبونو فعلا ترگو نزلونو ولی إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ووقع بهم ونزل بهم ما كانوا به يستهزئون. ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى اے اهل مکو تاسو نگیر چا پیرا بلا قومنا حلاک شویدی. سمودیان چگه دا مدینی منورین سلورنیم سو میلا
بجانب شمال علاقه او دارنگی قرائلو او دارنگی دا مکینا جانب جنوب تا دا یمن پا علاقه کے عادیان تیر شوی دی وصرفنا الآیات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله ولی اغی معبودان باطلو دا دی مددنکو فلولا نصرهم ولی مددنکو دا دی الذين اتخذوا اغا معبودان چه دی غیلر نولیو دا اللہ نما سوا قربانا ذریعہ تقرب یتقربون بهم الى اللہ آلہتاً چگا معبودانو بل ضلوا عنهم اغددین رکھو وذلك افکهم وما كانوا يفترون وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ اغا وقت میاد کا کلچ موارو الماستا طرفتا یوڈلا من الجن دا جناتنا رسول اللہ بطن نخلکی دا سحر موز کئی او شیطانان او جنات گردیدن دکا دا دی داخل برا پاسمانونو بند شوا نو دنیا کی دی گردیدن چرا دا کم دے کسن اشناو نادرہ خبر شوی دے چی دنگا برا داخل بند شوا فگو گروی دا قرآن مجید آیاتون والا کولو رامندک و رسول اللہ قرآن مجید لگیا دے اوری او دی موری دو ایمان امراڑو رسول اللہ تا وحی پا دنیا معلوم شوا چتا پسکو جناتم ولارو وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ اغی قرآن مجید اوریدو فلما حضروه ہر کل چدیرالن قالوا جنات یوبل ترکا چپشے آداب قرآن دا قرآن آداب دادی چه چپ پیدکم گا امام پس فاتحہ نوائیو امام پسمگا چپ ولاڑیو ذکر اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا تکتزا لا صلاة الا بفاتحة الكتاب حدیث لیکن دا پبارد منفرد او پبارد امام کی دے او دا امام قرآت دا مقتدی قرآت تا کنا قرآت الامام قرآت لمن خلفه نو قرآت عام دا چه حقیقتنی لک امام او کو حکمنی لک چه اوری ذکر السامع شریک القائل قالوا انصتوا چبشی فلما قضیا ہر کل چی مدشو رسول اللہ دا قرآن دا قرآتنا فارغ شو ولو الى قومهم دیلال خپلو قومنتا منذرین یرون کی لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیہم لعلهم یحذرون مسند احمد او دارنگ علامہ بیہقی پا دلائل النبوت کی دا واقعہ نقل کری دا چھے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چکم دے بطن نخلہ کے مزکئی روان سوق اوکاس تو سوق اوکاس کے بلویہ میلہ لگی دا نو رسول اللہ مبارک دا سحر مزکئی او جناتو قرآن مجید واوردنا غیوی یا قومنا انا سمعنا قرآنا عجبا یهدی الى الرشد فآمنا به اولا نشرک بربنا احدا اور رسول اللہ تبعد وحی پدر یادا معلوم شقل اوحی الی انه استمع نفر من الجن یا قومنا قوم تتبلیغ کیا گیا لے اجیبوا داعی اللہ یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي الى الحق وإلى طريق مستقيم یا قومنا اجیبوا امن جواب ورکی داعی اللہ رسول اللہ تا وآمنوا به رسول اللہ مبارک ثقلین تا لے گل شوید ثقلین تا انس او جن دوارو تا جنات مکلف تی چیز رسول اللہ مبارک پر رسالت باندې ایمان راڑی نبی پا بلا وفدون را شروع شو او دا لیلت الجن واقعات پاغی دال دی رسول اللہ دا جناتو جلسو تر شپک دل تقریر کرے یو دل رسول ابن مسعود مو ابن مسعود نے لکیرہ چاپیرہ کا دینا بار تموز اخا اور رسول اللہ بخپلوانے لاڑو ابن مسعود وی عجائب و غرائب شکلنو چراتنا لو رسول اللہ مبارک اغی تواز و نصیحت کولو بی اغی ورطے رجی دمگا یو درخواست تے وی دا دیر خلق پا اڈو کو بانے او دا سوچے یو دا دمگا خوراک تے بعد خلق پا اچ خشرمانے دا دمو دا
حیوانات خوراک ته. رسول الله مبارک به فرمایل چې او خلقو لا تستنجوا بعظم ولا بروس فانه زاد اخوانكم من الجن. رسول الله مبارک به بلا وفدون راغلي دي او رسول الله مبارک باغیتا باقاعده تقاریر کولو. حسن بصری بم د جنات لوی درس ته سبق ورکو. یو شاګرد وای دا جمعه ترالو د دروازه دننه بند ده او حسن بصری لګیا ده درس کوي. دا خاموش شو ترم چیرې دا سوجه ده دننه ځکه د استاد دبم دا دروازه خو چې د سار اذان نور جمعتونو کې شروع شو شان دندیر پریوت چې دروازه مې لري که څوکم اې دا څه چلو یاره دا جنات را دي هغه سبق وي جنات را دي هغه ته سبق خېلو اوس لاړل ځکه استاد سو وخت نو باقاعده درسونو کې جناتي دیوبند کې خو به ضرور بلا طالبان راغلو یو جنی په غزنی کې مړو جنازه باقاعده دیوبند ته راغلو میا سپته وی چې دوه وصیت کړو چې بیا اجار یجیر منا حفاظت کول من عذاب علیم ومن لا یجب داعی الله سوک چې د پیغمبر خبره نه مني فلیس بموجود فی الارض دینه د عاجز کون کې الله لره پزمکا خدای نه بده او نه تختی او نه به دلر الله نه ما سوا اولیاء اولئک فی ضلال مبین اولم يروا آیات نګوري ان الله الذي رب العالمین غذات خلق السماوات والارض ولم يعي بخلقهن الله تعالی نه استل شوی په پیدا کول نه مخلوق دغه دا کارونه ټول په کلمې د کون دي په آلات او په اسباب نه دي. الف اسم د مولا ده لنقصان مبرد حقدانا بینا شنوا ده او بے شریک او بے همتا ده بے آلات و کاریگر حافظ الپوری ہوئی نالله کی کلمه د کون چلے گی خبر د آلات او د اسباب نه وي. علم یرون الله الذي يدنغری کم پروردگار چې اسمانونو زمکه پیدا کو پاګه سره نشو هغه نه قادر پدې چې جون دي کې مړو لرا بلا هرگز ځنه بلکې قادر ده انه على كل شيء قدير. ويوم يعرض الذين كفروا کلمه چې پیش کړي شي کافرانو علی النار او وبویل شي غیتا الیس هذا بالحق ولذا خبر حق نه تاسو کوی دا سحر او جادو ده قالوا بلا نجي حق خبروا قسم دي پرب مدنو پویدو قال فرشتبو فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر صبر كوا كما صبر اولو العزم من الرسل لکه چې مخکنو اولو العزم پیغمبرانو صبر کړل. اولو العزم پیغمبران نوح علیہ السلام دے ابراہیم علیہ السلام دے موسیٰ علیہ السلام دے عیسیٰ علیہ السلام دے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے. دا سورہ احزاب اوم آیت اگوری او دا سورہ شورا دیار لسم آیت دا اولو العظم پیغمبران دی. ولا تستعجل لهم او تطلب دا عجلت مکو دوی دا پارا کافرانوی چی عجل لنا قطنا نو اللہ تعالی طلب دا عجلت مکو کانهم یوم یرون فکمرت سلی اگوری ما حغا عذاب یوعدون چراغین یرولشی لم یلبسو دی بدرنگ نی تیر کرے پا دنیا کے مگر دیو گینٹے تا دنیا اگا جن بورتیو گینٹا خکاری هذا بلاغ دا قرآن مجید تبلیغ دے فهل یهلکو پس نحلکی حل نافیہ لے هل جزاء الاحسان الا الاحسان هل استفهام امراضی هل فمانا دا قد امراضی هل على الانسان حين من الدار هل نافیہ امراضی هل جزاء الاحسان الا الاحسان دلتا نافیہ لے يعني لا يهلك الا القوم الفاسقون. بسم الله الرحمن الرحيم ألكو كيف بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا
ويا ملهم الملائكة ألهمنا الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. سورة محمد و سورة قتال دوڑوئی دا سورت نم سورت محمد دے لکہ دی پدویم آیت کی دا بما نزل على محمد کلمہ راغلی دا اور سورہ قتال لکہ دا جہاد حکم بکر راغلی دے. سورت دا اسلام و دا کفر پا مابین کے فرق بیانی دوارو کی تقابل لے. الذین کفروا کم کسان چی کافران دی ستر الحق عنادا دا اللہ تعالی دا وحدانیت او دا رسول اللہ مبارک دا رسالت انکار کردے وصدو عن سبیل اللہ او خلق منکی دا خدای دا لارنا سوک چی اسلام راڑینو دی وحی او ٹکی دا غرنگی رسول اللہ مبارک دا مکی مکرمین منکو چی سکال بطو عمرہ نکے دا دین دیات ظالمان بسوکی چی دا لارو خلق منکی خاص کر بیا دا بیت اللہ دا لارنا اضل اعمالهم ابطل اللہ اعمالهم اللہ تعالی دا دی تمام عملونا اغا باطل کن. دی دا پیغمبر علیہ السلام بارکی چکم ناپاک ارادی لری اللہ تعالی اغا طول ارادی دا دی پا خاور کے ملاو کی وقدمنا الى ما عملو من عمل فجعلناه هباء منصورا. کافران کسے لے رحمی کئی یا خیراتو نہ کئی یا کلا نہ کلا قیدی خلاص کی یا ملمت ڈوڑائی ور کئی حاجانو تب ڈوڑائی ور کولے دا امگا دیر لوی کار کرو الکڑکے مو کفر و شرک تے او دا عملونا تاسو دا نجات داری اگرنی اندستڑے او خدای نارازا ایمان کی ترسو نہیں تمام اعمال حباء منصورا دی. والذین آمنوا ددی مقابلہ کے راشی مومنانو گوری والذین آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات اور نیک کارون کئی بجوارحهم مخبلوا اعضابان اعمال صالحہ کئی وآمنوا بما نزل على محمد ایمان راری پا قرآن پاک چکم نازل پا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مانے دا تخصیص بعد التعمیم دے عملوا الصالحات آمنوا کے دارال اب الذین آمنوا وآمنوا بما نزل داخل لے لیکن دا تعظیما لشان محمد چھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مانے بخصوصی ایمان راڑے وہو الحق من ربهم حالانکہ دا قرآن مجید حق تے دا جانب دا ربنا کفر عنہم اللہ تعالی محو کل در مومنانو تا سیئاتهم ددی سیئات الاسلام یجب ما کان قبله کفر عنهم سیئاتهم واصلح بالهم واصلح حالهم ذلك بان الذين كفروا کافران چدی اتبعوا الباطل اغتا بدار شوی دا شیطانانو دا کفارو دا عمل ابطال دا دی وجنه چا غید شیطان تابع دی وان الذين امنوا دا مومنان عمل چا اللہ تعالی قبول کو ذکر اتبعوا الحق غید حق تابعداری کړي دا چا قرآن پاک ته او دا رسول الله مبارک ذات ته كذلك يضرب الله للناس امثالهم دارنګ اللہ تعالی بیانې خلقو ته امثال د فریقینو او معال دا اعمالو دا غیر اعمالو معال جہنم دے او دا مومن دا اعمالو معال جنت تے. فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا کلچ تاسو ملاقاتو کئی دا کافرانو سرا پا میدان دا جنگ کے فَضَرْبَ الرِّقَابِ فَضْرِبُوا ضَرْبَ الرِّقَابِ ضرب الرِّقَابِ دا معمول دا فعل مقدر دے فَضْرِبُوا ضَرْبَ الرِّقَابِ پسٹی وحی حتی اذا اسخنتموهم تردید تاسو آغا حلاک کئی وین دا غی تویا کئی فشد الوثاقن مضبوط کئی اغا ترل دا قیدیان کی جنگ کی مونی والنصم کلکی اترے فإما منن بعدو فإما تمنون منن یا غیبان احسانو کئی اغا قیدیان بغیر دا فدین اخلاص کئی جرمانت مالی وإما فداءن یا دا غیر فدیه والی
او اما القتل یا قتل لغمخ کی ذکر شنو دا غی ذکر اونو کرلو حتی تضع الحرب تردی چکی دی جنگ اوزارها وصلا جنگ چی بنشی ترغا پوری وصلا جنگی گئی بعد ویدہ فشد الوساق من سوخت پا آیت تا قتال او بعد ویدہ محکم دا اسم دا امام رایت خبر مفوض دا چه پا جنگ کی دا کافرانو قیدیان چی گرفتار شی نو دا امیر المومنین خوخدا چی بیلا فدیی پریدی او که فدیتی علی او کنا وجنی ذالک الامر ذالک خبرهم دغلا ولو یشاء الله قال تعالی اختیل انتصر منهم پخپل بے پا کلمی دا کن سرا دا کافرانو نے انتقام غشتے ہو لیکن اللہ تعالی دا مخلص و دا منافق دا امتیاز دا پارا قتال و جہاد فرض کو ولكن ليبلو بعضكم چلا تعالی امتحان والی دا بعض استاسو ببعض والذین قتلوا فضیلت فضائل شہداء کم کسان چی قتل شوی دی فی سبیل اللہ دا اللہ تبارک و تعالی پلا رکے فلن یدل اعمالهم ہرگز با اللہ تعالی دا غی اغا اعمال ضائع نکی بلکہ اللہ تعالی دا غی اغا اعمال قبول کری دی او دا یدلو مانا دام دا چی دا شہید کا مرم شی دا غی عملونو تا اللہ تعالی ترقی ورکی اغا عملون زیادیگی سیہدیہم اللہ تعالی دی تلا رخید سلامتیا ویصلح بالہم اللہ تعالی دا شہداء حالت درست کئی ویدخلهم الجنتا او اللہ تعالی بے جنت داخلی عرفها لهم او دا دی بیان دا شہداء دا پارا کڑے دے یادا چے ہر شہید خپل مندل با جنت کی پی جنی اللہ تعالی شہداء تلوی مراتب ورکی حدیث کے رادی چی یوت الشہید ست خصال شہید تا اللہ تعالی شپگ نعمتنا ورکی عند اول قطرة من دمه کلچ دا دی وینا اغلا گیا دا زمکی ترسی دغی وقت اللہ تعالی و تشپگ اجرنا ورکی یا خدا چی دا تمامی غلطی اللہ تعالی معاف کی السیف محاء للذنوب السیف تورا محاء للذنوب بلدا چی دغی وقت دا جنت خپل مقاد وینی جنت کی چی دا کم مکان دے اغلا دغی وقت وینی او دغی وقت دا سر دا حرو وادوشی او دے با دا فضائے اکبر نا بالکل پا امن کیوی دا قبر دا عذاب نا با دے پا امن کیوی او دا ایمان اگا جوڑا با دا اللہ تعالی واچے امام احمد دا روایت پا مسند احمد کرا نقل کرے چیوتا شہید ست خصال عند اول قطرة من دمه یا خدا چی تکفر منه کل خطیئة بل ویرا مقعده من الجنة بل ويزوج من الحور العين بل ويأمن من الفضاء الأكبر أو ويأمن من عذاب القبر أو دارنگي ويحلى حلة الإيمان أو دير شهداء لدل شويدي شبا قدا غيبان احتلام شوي بيه دا يعني شهرت ترسيد لي ذكا دا وقت حور رادي أو دا غيد حسن دا كتو دا وجنا دي بيا چکم ننو فبل عالم کی بھی بلا دایو نا یعنی کراتو مراتو ملگری منتداوی نو دا شپگ عظیم نعمتنا اللہ تعالی شہید تور کئی سیہدیہم ویصلح بالہم ویدخلهم الجنہ عرفها لهم بینها لهم یا كل واحد يعرف منزله في الجنة یا ایها الذین آمنوا اے مومنون شہید با دا خپلوانو دا اویاو کسانو شفاعت کے بعض روایتوں کی لس راضی لیکن دا ابو داود پا حدیث کی راضی چی شہید با دا اویاو کسانو چاگد دا اہل بیت ندی دے با دا غیبارہ کی شفاعت کے واللہ تعالیٰ با دا شہداء و شفاعت چکندنو قبلے ابو داود کی دا حدیث تے او دا عربی چاب خانو ابو داود کی دا حدیث نمبر 2522 نن سبا
مصر کې دی بیروت کې د حدیثو تمام کتابونه چې چاپ شوي دي نو د هر حدیث بیل نمبر دی طالب ته په آسانه باندې حدیث راوځي نو د دې حدیث نمبر ابو داود کې 2522 دی ان تنصر الله الجنة جنت السيف محاء للذنوب سيف دا محاء للذنوب دا دې سره ګناهونه اگر الله تعالی معاف کی په حدیث کې راځي من ماتا چې سړی مرشو ولم یغزو د خپل عمر کې jihad نه کړي او پزړه کې چرته د jihad خیال هم نه راغله ولم يحدث به نفسه فقد مات على شعبة من النفاق دیو جن بزرگان دین وای چې د شهادت تمنا کوا خدای د صحت او د عافیت وګد ژوند مې نصیب کړي د طاعت او عبادت لپاره صحت او عافیت راکې مولا چې مرګ را دینو د شهادت مرګ مې نصیب کړي دا دعا چې کینو که په خپل کټ پوزي باندې مړ شوی الله تعالی به درته د شهادت اغلوی عظیم مقام درکې ځکه نیت المؤمن خیر من عمله انما الاعمال بالنیات الله تعالی دې تاسو زموږ د ټولو د صحت او د عافیت وګد ژوند نصیب کړي او چې مرګ راځي نو د شهادت مرګ دې الله تعالی نصیب کړي یا ایها الذین آمنوا اے مؤمنانو ان تنصروا الله کتاسو د الله تعالی د دین مدد کوي مضاف مقدر ده ان تنصروا الله یعنی ان تنصر دین الله یا ان تنصروا رسول الله ينصركم الله تعالی بستاسو مدد کوي الجزاء من جنس العمل تدخل د دین لګیا د مدد کوي الله تعالی بستا مدد کوي ويثبت اقدامكم الله تعالی بستاسو قدمونه مضبوط او ساتي په جهاد کې او په طاعاتو کې ويثبت اقدامكم والذين كفروا كم كسان چې کافران دي فتعصا لهم پس حلاکت دی غیرا تعصا مفعول مطلق تا فعل مقدر ده دا تعصا معنا دا سقطا وعثرا چې سره پریوی او خوېږي واضل اعمالهم الله تعالی بدا غیرا عملنا تمام چې کوم نو ضایع کوي دا تعصا لهم معنا کوي مفسرین بعدا لهم بعد وی حزنا لهم بعد وی شقاء لهم بعد وی هلاكا لهم خیبة لهم مفسرین دا تمام منا کړی دا تایسه کې پروت دي ذالک بانهم کرهوا ذکر چې کافرانو بنا کار غنا ما انزل الله هغه کتاب چې الله تعالی نازل کړی دی قران ته په بد نظر سحر او کهانت او سسبه ورتوي فاحبط اعمالهم افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم سرنگو انجام دا خلقو چې دینه مخکې تیر شوي دي دمر الله عليهم الله تعالی غي د جړونه او استل د جړونه تدمیر معنا یو شی د جړونه استل وللکافرین امثالها د کافرانو لپاره داسې بلا مثالونه دي د نوح علیه السلام قوم ته دی ګوري عادیانو ته دی ګوري سمودیانو ته دی ګوري ذلك بان الله مولى الذين امنوا الله تعالی مددگار ده د مؤمنانو مولا پمانا دا ناصر او پمانا دا ولی سره وان الكافرين لا مولى لهم کافرانو پر سوک ناصر او ولی نشته ده دا احد په جنگ کې ابو سفیان په دغه ورځو کې کافرو رسول بیا اسلام راړل د چل کې لنا عزا ولا عزا لكم نو حضرت عمر جواب ورکو چې لنا مولا ولا مولا لكم لنا مولا ولا مولا لكم اغوی اولو هبل نعواز ورطور کو حضرت عمر الله اعلا واجل الله اعلا واجل ابو سفیانوی چه یوم بیوم دا رز دا غرض مقابله دا بدر که تاسو دم نسڑی وجیو ننمو تاسو نو وجل نا حضرت عمر ورطوی چه دا سندا موتانا فی الجنہ زمنا مڑی پا جنت کی دی اور ساسو مڑی پا دوزخ کی دی ان الله يدخل الذين امنوا الله تعالی داخل المؤمنان وعملوا الصالحات ونيكوكار جنات جنتن تجري من تحت الانهار والذين كفروا كافران چدي يتمتعون
دای د دنیا نفع حاصلې وياكلون اخري كما تاكل الانعام لك چخري زناور چام دني باړ کړي وای ته اچا وکنه خوري با بملاستی بخوري بل طرف ته بچ سټوږي او دغه څه لګیا خوراک پم کوي مړی نه چره دغه وجه چې کوم سړی ډیر ډوډۍ خوري عرب هغه ته وای چې له جوع البقر لکه دا خدا وای غوندل لګلا حدیث کې مرادي المؤمن ياكل في معن واحد مؤمن پيو كل ما كفري والكافر ياكل في 7 امعاء اغا معنی او کل می لګیا ډکې سوانا کافر صرف د خوراک لپاره پیدا ده کافر د دې خیال نه کوي چې دا مال حلال له او کمال حرام نه او دا لګ ده او کډیر ده نشکریا او نه الله تعالی سنا مؤمن خو کوي نړۍ مخره الحمدلله الذي اطعمني وسقاني ورزقني من غير حول منا ولا قوه مؤمن کچېس کنه غوي الحمدلله الذي اطعمنا وسقانا لیکن کافر د ماروار د اوخ پشان په دوړو جامو شون وای او نه الله تعالی شکریا او حمد والنار مسوى لهم اور د دې منزل له وكأي من قريه ديركي هي اشد قوه اغیر مضبوط په قوت کې من قريتك استاد کلینا استاد مکه د خلقنا غیر مضبوطو التي اغکل اخرجتك چې داغه خلق ته اوستی داغه خلق استاد وتو سبب ګرځیدل ځکه غیر رسول الله د قتل اراده کړی و دار الندوه کې جمع شو چاوي جیل ته ورځو چاوي وطن نه شړو ابو جهل وی دا ټول خبره ابستی د هر قبیله نه یو سره والي مشترکه حمله وکړو نو بیا دا خپلوان دومره طاقت نه لري چې د ټولو قبیلو مقابله وکړي د خدای پاک وحی پیغمبر ته چې دا هجرت وکړه نو دا د مکه خلق د رسول الله نه ستو سبب ګرځیدل اهلکناهم رسول الله چې کله د مکه مکرمه راوته نو مکه مکرمه ته وکتل او وی چې انت احب البلاد والله الی انت احب بلاد الله تمات الله تعالی په کل کې ډیر محبوب کړي او انت احب البلاد الی ولولا ان المشركين اخرجوني لم اخرج منك زبطانا نومت لیکن سوکم دا کافرانو ارادی ناکار دی وجنه زم الله دا غي ذکر کوي وکای من قريه دیر کلی هغه مضبوطو د مکه د کلو نسمانه د خلقونه د مکه خلق دومره مضبوط نه ده څومره چې هغه مضبوط هغه موږ هلاک نو دالا سوکتی کم کړي اخراجات کا چې هغه خلق ته وسته یعنی هغه ستاده خروج سبب وګرځیدل اهلکناهم دا مضبوط قومونه قوم عاد او ثمود دا موږ هلاک فلا ناصر لهم دا غیر پر څوک ناصر او مددگار نشته افمن كان على بينه آیا اغا رسول الله مبارک چې هغه په دلیل باندې ده الله تعالی ورته د قران او نور لوی معجزې ورکړي دي من ربه کمن دې برابر ده دا ابو جهل سره زين له سوء عمله چې مزين ښکار شوی هغه ته بد عملي هغه عبادت اصنام باندې هغه لګیا ده خوشاله سوء عمل مراد عبادت الاصنام واتبعوا اهواهم مثل الجنه التي مثال دا جنت وعد المتقون چې وعده کړی شوی د متقینو سره فيها انهار من ماء طريق نهرونه دي دوبو غیر آسن دا شوبا چې هغه بدبودار نه دي هغه په عمرونو باندې بولاړي او هغه نه با قیمتي بویونه دي غیر آسن غیر منتن وانهار او نهرونه دي من لبن دپینا لم يتغير طعمه دا غیر خوندونه نه دي بدل وانهار من خمر او نهرونه دي د شراب لذة للشاربين چغړیر لذیذ دي لذة ای لذیذة للشاربين دا غي خون خراب نه دی بوی خوراک د دنیا د شراب او خنم خراب او دا غي بویم خراب وانهار او نهرون دی من عسل دغبنا مصفا چې ستر دي
هغه کې دغه بین چې کوم شی دی ستا ورته وایي جاولا چې په هغه کې جاولا او ستا نشته خلک چې ګبین نور تکیری او نری کپڑے نه چاړکای نو پانی کپڑے کې جاولا پاتې شي جاولا او ستا هغه کې دانشته دي ولهم فيها او ویبا جنتیانو ته بجنت کی من کل الثمرات دا هر قسمه میوه و مغفرت و بخنه من ربهم دا جانب دربنا کمن هو آیا دا جنتی چې په دې نعمتونو کې ده برابر ده دا هغه سړي سره خالد فی النار لا يستوي اهل الدرجات واهل الدركات اهل درجات او اهل دركات لفي الدرك الاسفل اهل درجات او اهل دركات دا برابر نه دي وسقوا ماء حميما دایبان وسکول شي ګرمه او دمر ګرمه بوي چې فقط امعاهم د دې کلمه په پریکي د شدت حرارت توجه اللهم لا تجعلنا منهم ومنهم او بعض دغه کافرانو نه منغدي يستمعوا اليك چتاته غدي خي حتى اذا خرجوا كلمه من لفظا مفردا او مانا نو يستمعوا کی ضمیر باعتبار اللفظ ده او خرجوا کی ضمیر باعتبار معنی ده کلمه من لفظا مفردا ده او مانا جمع ده نو ده کو ضمیر ده مفرد راغی چې يستمعوا ده او خرجوا ده جمع صيغه ده ومنهم من يستمع اليك حتى اذا منافقان بدر رسول الله مجلس کې د جاسوسۍ لپاره ناستو حتى اذا خرجوا من عندك قالوا ويل للذين اوتوا العلم اغه خلق ته چې کوم اهل علم دي صحابه کې چې کوم علما دي هغه توای ماذا قال انفا دا پیغمبر څخه خبرې کوي دا څنګه جهاد خبرې کوي ټوکې به کولی چې د پیغمبر خبرو ته موږ وګ نمدو موږ هغه کارو التفات کونا اولئک الذین لا منافقان دي تبع الله على قلوبهم واتبعوا اهواءهم دای خپل خواهشات غلامان دي د خواهشاتو تابع کوي دای کې فهم او دای کې عقل نشته ده والذین اهتدوا كم کسانو چې هدایت قبول کو پنی غلار روان شو زادهم هدا دا پیغمبر تعلیمات دا غیب ہدایت کے اضافہ کئی وآتاهم تقواهم اللہ تعالی غیب اور کئی ثواب دا تقوا وآتاهم ثواب تقواهم فهل ينظرون پس انتظار نکئی الا الساعة ان تأتیهم بغتتا چراشی ورطا فجأتا فقد جاء اشراطها رال لنخد قیامت چاہد رسول اللہ مبارک ذات تے دا رسول اللہ ذات دام دا قیامت نخدا پیغمبر علیہ السلامی بعثت انا والساعة كهاتين ذو قیامت دا سوری کدا دوالا گوتی دمرا قریب بل دا سپوغمی دا انشقاق معجزہ دام دا قیامت تنخون دا اقتربت الساعة وانشق القمر فقد جاء اشراطها پسرالی نخدا غیر رسول اللہ بوی بعثت انا والساعة كهاتين در دو گتو تب اشاروں کا فقد جاء علاماتها علامات امدغدا چی انت لدل امت ربتها خلیبا پدان مانی مالکانی پیدا کی نور بیا پا مور بانی حکم کئی دو مغدا مانا دا کالج نور راشی ساده موری بھی ورطا بدل شروع کی تالا کٹوئی ندا پختوڑی تالا اگا مور غریب ورطا بچے خیر دا تحرام آئیری لکا دا کالجیٹ نا کر آگلی دا کالج نا او پورا دا سڑو پا لباس کر آگلی سڑے باتی آئیری پا مور باندے لگیا دے حکمو نکی او وانتر الحفاة العراق رسول اللہ وی دا پیادا خلق چه دا گڑو سرعون کی دی دی با یتتاولون فی البنیان مدینہ منورہ کی دا رسول اللہ پا زمانہ کی پا کوٹا دا پاسا بلا بچرتا شاد نیمہ کوٹا وا اس ورش مدینی منوری تا سوار لسچتا پندل لسچتا شل چتا مکانات جوڑ دی اغمال پا مدینہ منورہ کی دی کم دا سی کوٹی دی چه برا ومپیا کوٹا وا ٹول دیو چت کوٹی اور رسول اللہ خبر کئی دا دی زمانی
چې قیامت نه خدادا چې انتر الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. دغه د مدینه منوره خلق او د مکه مکرمه خلق یادي. یو ځل درالم مدینه منوره کې هوټل لغی ته الفندق الاخضر وي، گرین هوټل، ډېر لوی هوټل دی. دا لاندې دوه چته د دې لاندې ځمکه کړي، دوه چته د دې ځمکه کړي او د لاسونه غټ غټ شیخونه دې کې لګېدلي. نیو عرب بدوی ولاړو، زه مدرېدم، ما ته وایي یا شیخ ماذا ظنك براعي المكان؟ دا مکان د جوړېدونکي باره کې ستاسو خیال دی هل هو يؤمن بيوم القيامه؟ دا د په قیامت باندې مې ولي ذلك دومره پوخ مکان جوړی دا خو په قیامت کې شي چې کومه ماتېږي به دا د معلومېږي. ما ورته ویل رسول الله مبارک چې ویلي دي انتر الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون. صدق رسول الله، صدق. مې دا خو به کېږي کنه. رسول الله وایي چې دا خلک به بیا د یو بل نه اوچت مکانات جوړوي. نو د قیامت نښې هغه څرګندې دي. فانا لهم، بس چرته به دی ته فایده ورکړي ایمان، هغه وخت به ایمان فایده نه ورکوي. یعنی این لهم التذکر اذا جاءتهم ذکراهم، کله چې راشي دوی ته وخت د نصیحت. قیامت کې به دی ایمان راړي لیکن دغه ایمان نه دی معتبر. الان قد ندمت وما ينفع الندم فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك واستغفر لذنب امتك واستغفر لذنب امتك. الله تعالی خو پیغمبر ته مقدم او مؤخر سره بخلی دي. انا فتحنا لك فتحا مبينا، روان دي آیت ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. مقرر لا يزيد ولا ينقص لا يقدم ولا يؤخر. والذين كفروا كافران چدي اما انذروا دا اغا ردنا چدي داغين يرول شي معرضون راد كون كي قل توا دغ مشركان تا ارأيتم ايا ویني تاسو ما تدعون من دون الله اغا بطان چتاسو بلید الله نما سوا اروني ما تخلق اخي ماذا خلقوا دی بوتانو سے پیدا کری دی دزمکر دلی سے پیداوار شتر ام لهم شرکن آیا شتر بوتان رب رخا پاسمانو کے ایتونی بی کتاب راڑی سے کتاب من قبل هذا چدا قرآن نمخنا دلی او اثارت من علم یا سا خبر دا علم چتا سکتا بشرانو نپاتی ہوئی اثر یا فرمانا باقی بات کے دل بقیت من علم تؤثر وتنقل